خسړی وریځ ویا تور تیارې وي او دوی وی جوړې ما خام دی او روزه تکړه غړې خو نه په خوا غړې خو سره دا زما په یاد کې مون سره دا څه شوی دا یو ځل نو جماعت کې مر سره ګم شو غړې نه یو قضا باندې سما بعض سفیان ای مال کا ساتھی چم مال کرو جمع دے مال گیر ذکر نہیں سب حادث انا لا دلال خیرات ملا دے خلق ولا پیدا کرا تمام قال حدثنا شيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم افطار کی تعجیل غورا یو مان ته دا درې وجوه سفیان وی مجدد الفسانی سے چې دا ورځ یو قسم برکات پریږي او د شپې بل نو چې چارو جماعت تکړه نو د شپې برکات مستحق شو او چې چارو جنې ما تکړه نو دروازه غوډرې دل او د شپې غیلا مستحق شوی نه د دې وجنه تعجیل په افطار کې غوړه ده سم وفي قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا عن ابي حازم خسړی وریځ ویا تور تیارې وي او دې وی جوړې ما خام دی او روزه ما تکړه دې کې بیان ورسر ګن شي غړې خو نه په خوا غړې خو سره دا زما په یاد کې مون سره دا څه شوی دا یو ځل نو جماعت کې کې مر سره ګم شو غړې نه سم نو قضا به لازمي یو قضا باندې سم اسماء بیبیوی موږ روزه ما تکړه و د حضور په زمانہ کې ناصا پر مر سره ګم شو نو هشام ته چاوي قضا راوړل دا خامخا به قضا راوړي انا اما شمان روجه کی کنا او کی اما شمان بروجه نسی وقال عمر لنشوانا عمر صاحب زمانہ کی او نشه سړی راوسته شو شراب اسکلو روجه نه و نو هغه وی ورته وی ویله که وس بیان ناسیام فضربه مردار زمونږ د ماشومان روجی دی او ستاره روجه نه ده ویم ماشومان بروجی نیولې دې ته ګوره خلک اوس نه نیسي حال دا چې د مونځ او د روژې یو حکم دی چې د 7 کالو شي ورته به د روژې وینا کې او چې د 10 کالو شي وخی به دغه وایي ربیع بنت من چې نبی کریم عاشورې پر خبر ورولې کلو د انصارو ته که څوک مفتی نو روژه دې پوره کړي او که چا روژې نو روژه دې کړي مونږ به په ماشومانو روژې نیولې او لوبې ککوړي بله جوړ کړي د رنګینه وړی نو چې جړل به ډوډۍ پسې ناغه بمبرک مالوچ کو نه تیریږي او وړی په هغې به ژوند و او په دې طریقه به ماښام ته ورسول حلب عبدالله علیه نو استف شبه با من قال الوصال بعض درې واړه علما وصال نه وایي خو حافظ ابن تیمیه او حنابله وایي وصال پښمني پورې روا دی یعنې روژه نه ماته پښمني روژه ماته کې پښمنۍ مو کې ډوډۍ مو خورې دا وصال جایز دی و مستحب نه ده نبی کریم بکاو بعض وقت شما ومن قال ليس في الليل صيام من قوله ثم اتم الصيام الى الليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمه الله ويقام عليهم ويسرى من الطعام وفيه غلو پکې خنه ده او وصال جائز ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن وصال یو وصال ده چې روزه ماته نه کې د شپې نو حضور بکولا او حضور دا منع شفقتن کړی دا بعض صحابو نم راغلی دا او وصال پښمني پورې جایز دی الله قال لا تواصلوا قالوا انك تواصل قال لست باحد منكم قال اني اطعم واصفى سو کوئی دا عالم غیب نه خدای پاک طعام او سخی ورکو چې پاره روزه نه ماتي سو کوئی مراد نه طاقت د طعام او د سخی دی چې مال خدای طاقت د طعام او سخی راکې تاسو نشئ کولی الله عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا انك تواصل قال اني لست مثلكم اني اطعم باب التنکیل لمن اکثر الوصال حضور مبارک سره دنش کړی دا چا چې وصال کې غلو کوله دی حضور مبارک د وصال نه منع کړی چا ورته وسته چې وصال کې زما په شان څوک چې وی خزان تین کې نو حضور یو ورځ وصال کو چې به مرز وصال کو چې دای مرز په صحابو نو شو کوله دې کې میا شرو خطا ویرا که میا شنو را خطل ما نور مثال کو چې پته ورته ولګي
باغی د حضور موافقت خوخو هغه ته ګوره مال خدای طاقت راکړي تاسو نه درکړل تاسو مکه سما باب الوصال الى السحر پښمنی پورې وصال جائز ده ځکه حضور وایي چې وصالم ډیر خوخي پښمنی پورې کوي یعنی ما خام روزه ما ماته پښمنی بدباړو کې روزه به ماته شي او خلاص کار کوم شابه وبي قال حدثنا ابراهيم بن محمد قال حدثنا ابن ابي حازم بن يزيد عن عبد الله بن خباب بن سړی ورته وایي چې استاد قسم یې روزه ماته کا اگر چې باغ روزه ماته د لازمي نه او که نفلی روزه نو خیر دې ماته دي الله ليترك التصور ولم يرى عليه قضاء اذا كان وقاله وبي قال حدثنا محمد بن راوي بما وشباب دا حضرت علی څنګه دا روایت ضعیفه دی بلکې درو دی دا دغه نقل کړی امام غزالی څخه او سفیان خو پیږي نه پسنه دونه په دغه کې لیکلي په احیاء العلوم دا بدعت په باطل دا هر بدعت سره اساس وی وګور دا نه چې حدیث صحیح دی که درو دی امان کې قویا مرض پیدا کیږي دی وی دا یو مرض شفا ده ټول حکیمان او ډاکټران وایي مالګه خطرناک شی دی لږ شی هغه طعام سره خیر دی او اصل مالګه نقصاني او بیا وایي دا یو مرضونه علاج شابه قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا ورمه ما ورانا نو دا ابو الدرداء بی مبتذله تن پساده جامو کې و دی ولی نه دې سر ور کړی نه دا خوش طبيعت و وستارو دنیا ته سمینه نه لري نو دنیا نه راځي یاد ځان یادې نو چې د شپې وی ولې وی دروازه روزي او د شپې ولاړې مانځه نو چې د شپې راغ ډوډۍ ته تیار کړه دته وی خورا ولې ته ولې نه خورې دروازه د ما روزه وی علي بز خرم چې ترا سره روزه ما خام شوه نو چې شپه شو نه ابو الدرداء مانځه ته ودرېدو کینا په خلا ودش چې دا وخت شو پښمنه شو سلمانم پاسه ودته وی اوس پاسه هغه ورته ګورا تقدم پتا حق ته د نفسم پتا حق ته نو هر چا خپل حق ورکوا انا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وأوصاني شعبان وبي قال روجيم نمينا داوم عليها يو بطي من بطول ان شاء الله ليقفينا بس فوش دا موسم خشماس فخیم پرون سمرا سخت گرمی و مارگو من بطي ما بانزم خوشارم فیورد دو صبر کونو بیکور الله وهو يذكر من سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويفتريه وبي قال زور د مفطر لدین او مفطر د لدی شو که مصلی یا غیر مصلی د لدین او غیر مصلی د لدی شو یعنی نه ټول شپه مونږ کړه دې نه ټول عمر روزي نیولې دي ګوره حالت دا لا کتی شو انا قال كان رسول الله ما رأيت ولا مسست خزة ولا حريرة نمي خزة ما تکړه خزة یو پشمی د حیوان دی وختو په منځ کې او نه رخم زیات نرم او مبارک د حضور د کفنا ولا شممت مسكة ولا عنبرة اطيب رائحة من الرسول نمي چرته مشک بوی کړی نه عنبر زیات خوشبويه د حضور د لاسونو د بدن انا باو حق ضاین فی الصوم زیف حق شته پر روزه ماته دولو کې چې تا ته وي ماته کروزه انا وبي قال حدثنا اسحاق قال قال هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن الوارث قال حدثنا يحيى قال حدثني ابو سلمة دا ټول اسانه حدیث من ویل شاوک قال قال علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم الدهر صوم الدهر نه تدري مستاق ویلو یو حکم صوم الدهر دی او دوه حقیقي دي صوم الدهر حکم دی ته وي چې حرام یازري روزي نیت یا رمضان نو او شپږ د شوال دا په حکم د صوم الدهر ویم دا چې ټول عمر روزي څه خو د روزي د اختر هغه 15 ورځې ونیسي یو اول لره کوټي اختر او څلور دلوي نو دا جایز ده او دا وړاندې مستحب ده او دریم صورت دا چې هغه د اختر روزي ونیسي نو دا ممنوع ده باب صوم يوم و افطار يوم دا ما حدیث باب صوم داود علیه السلام عبد الله بن عمرو بن عاص ته حضور نصیحت کا انا وكان شاعرا وكان لا يوسف في حديث قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال للنبي دا شاعر دي شاعر اکثر دروغجنی مبالغه کوي وې دې په حدیثو کې متهم نه انك لا تصوم الظهر وتقوم الليل فكل نوم فقال انك اذا باب صيام البيض صيام البيض روزه مستحبه ده په بل صفحه 13 و14 و15 باب من زار قوم فلم يفطر عندهم
که ملاقات لاشه او جماعت نه کینم ټیکتا نبی کریم مسلم کرا ورغه هغه ولا خجر غوړی راول وی غوړی په ګډي کې واچي واپس او خجری په لوخ کې واچي زمارو جرا به یو طرف ته کور ته ودرې د منځ یو کنافل به مسلم ته داغه بال بچ دعا وکړه مسلم وی صاحب زماده خصوصي بچی دی یتیم خویه تا زماده خاص بچمړې دی دته دعا وکړه خادم ته دی انستا وی قسم دې د آخرت او دنیا خیر پرې نه خود مګم ماته دعا وکړه دوی خدای رزق ورکړي اولاد ورکړي او برکت پکې واچي نو دی وی پانسوارو کې زموږ مال د چا نشته او ما ته ملور ویلي دی اومینه چې زمانه چې کم پیدا دي د حجاج دراتلو د بصره پورې صدا پاسه شپږ شل کسان مړ شوي دي یعنی شپږ شل اولاد مې مړ دي د حجاج دراتلو پورې بصره باب صوم من آخر شهر آخری میاش کې روزي نیول یو صحابي و په آخر کې نیولې نو شعبان په آخر کې ونه نیولې نو ورته وی نه ونی صدقه ته خدا رمضان د پاره نه سره د اخیری ته باب صوم یوم الجمعه باندې ودرې ده ها وصلی الله علیه ما دې دعا وکړو کې دورې طالب د خدای پاک دې شفا ورکړي نورم کې بیماران خدای پاک دې شفا ورکړي صوم یوم الجمعه باندې ودرې والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه بسم الله الرحمن باب صوم يوم الجمعة د جمعې د ورځې روزه مستقله ترمذی کوم که خیالي ویلم یو کې معنا معلومه ده بل نه جواز معلومه ده احناف او مالکیان جائز ګڼي د جمعې ورځ او محدثین احناف وايي که سبب د فساد د عقیده د عوامو ګرځیدو چې دې کې خصوصا ثواب دی تخصیص کوو به دې نه نسی ذکر دلالت په منع باندې زیات معلومیږي نو که عقیده د عوامو تخصیص د هغه شي چې شریعت د هغې تخصیص نه کړی او تعظیم د یو ورځې چې شریعت د هغې قایل نه دې کې احانت د نورو ورځو راځي د دې وجه نه صوم یوم الجمعه شریعت مستقلا بنده کړی ده دویم دا په دغه ورځ نور عبادات بس دي نستا توجه چې هغه عباداتو ته زیات خدا وجه ضعیفه ده ځکه چې جمعې سره که بله ورځ ونیسي نو بیا خیر دی بیا خو ذوق زیاتېږي یا رستو تې ونیسي یا مخ انا خو یوم الجمعه مستقله په صحیح احادیثو کې کراهت راغلی امام مالک و امام ابو حنیفه نه جواز نقل دی نو حمل د کراهت به هغه وخت کې وکړي چې یاره د فساد د عقیدې د عوامو وي یو عالم یې پوه وي نو خیر دی او امی سړی چې جمعې پر ورځ روژه نیسي په بل ورځ ولې نیسي نو که یاره د فساد د عقیدې د عوامې نو منع یې کوه او که یو سړی پوهي چې هغه تخصیص نه کړي دې ورځ باندې فارغ دی سبق یې نشته خیر دی ودې نیسي انا وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عبد القادر یانو به تعظیم د یو مثبت په صوم سره کو نو مقابله د باطل په باطل نه ده پکار نو تا ته تعظیم د یوم الجمعه په دې مکاوه الله مشابهت دا اگر چې ستا ورځ جدا نه ده غیر جدا نه او مطلب تعظیم د یو ورځ چې شریعت دا قائل نه دا مکه ولا ځان الله باب هل يخص شيئا من الايام وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان تخصیص عملی دی او تخصیص اعتقادي دی عملا سړي ته بل ورځ نه مخنه ملاویږي نو خیر دی او که اعتقادا نه چې په دې ورځ ثواب دی نو د ثواب مسله خو د آخرت سره تعلق لري او دا د انبیاء کرام ته پته لګي د وحی په ذریعه بل څوک نشي معلومون انا القمه قلت لا دې وجنه بعض اعمالو کې چې ثوابونه ذکرې بعض وظایفو کې ذکرې او د پیرانو نه نقل هغه حجت نه ځکه د ثواب مسله خو د آخرت سره تعلق لري دا خو بغیر د وحی نه په بله ذریعه معلومېدی نشي هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الايام شيئا قال لا كان عمله ديمه وايكم يطيق د عرفې ورځې ثواب راغلی خو په عرفات والو لپاره نه قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني
ته پنځو ورځو نه منع راغله د کوټې اختر دروازې او د څلورو د لوی اختر. قال ينهى عن صيامين وعن ابن عمر نه یو سړی تپوس کوي چې یو سړی نظر کړو چې فلانکې ورځ به زما روژه او هغه ورځ اتفاقا د اختر وانه. ابن عمر ورته جواب ونه یاره خدای پاک د وفا د نظر حکم کړی دی او حضور مبارک د دې ورځې د روژې نه منع کړې ده. نو زه حیران یم د څوک زمونږ په مذهب کې نظر یې صحیح دی خو په بله ورځ به قضا ونیسي. وبه قال حدثنا حجاج بن منهار قال احناف وایي دا څلور ورځې روژې منع دي د لوی اختر. که سړی متمتع او قارني او حد توفیق نی هم به نه نیسي. څه مذهبونو کې دا ده که سړي متمتع او قارني او حد په لازمي او توفیق نی آیات دا ده فثبت ثلاثه ایام فی الحج وثبت اذا رجعت. نو درې ورځې کده نینی ولې مخکې نه د ایام تشریق نیویش. مونږ وی سید الکائنات د ایام تشریق د مطلقاً منع کړی ده متمتع او قارن خاص کړی نه دی. البته بعض صحابانو دا نقل ده لکه عائشې بیبي عیبه چې متمتع او قارن چې حد ورسره نی او مخکې روژې ونه نیسي نو درې ورځې وروسته ونیسي او بیا وچې وطن ته لاړ شي. زمونږ په مذهب کې وطن تل ضروري نه دی خو چې ایام تشریق ختم شي نو چې فارغ شي د حج نه دی نیوي شي هلته هم نیوي شي وطن کې هم نیوي شي. وقال لي محمد بن المثنى قال حدثنا يعني عاشی بیوی په ایام منا کې روژې نیولې یعنی د متمتع او د قارن چې توفیق د حاجی نیوي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار دا تشریق وی نور تکې خودو ته نو دوی به غوښه نور تکې خودلې او چول به ذکر ورته ایام تشریق. شارق عربه کې نور ته وای او مشرق جهاد دراحتو د نور ته. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال صيام لمن تمتع بالعمرة الى الحج الى يوم عرفة فان لم يجد هديا. عاشورې ورځ روزه ثواب دی بېشکه والفرض به سنتیت یې پاتې دا کفاره د یو کال ګناهونو ده. او یوم عاشورا لسمې ورځې ته وایي. ابن عباس نه چې نقل کېږي چاته تپوس کو چې عاشورې کله روژه ونیسم په نهمه ونیسه. مقصد یې دا و چې نهمه لسمه یو لسمه دا درې واړه روژې کا داسې نه چې نهمه عاشورا ده لکه عاشورا ما یوم اللیلة العاشورا ورځ د لسمې شپه ما خو لسمه راځي. غوره دا چې یو ورځ ته مخکې ونیسي یو ورځ وروسته که درې ورځې ونیسي دا ښه خبره ده که نشي نه وي نو بیا یو ورځ ته مخکې ونیسه یا یو ورځ که ځان له دې ونیوله هم خیر دی. وبه قال حدثنا واسم عن عمر بن محمد الانصاري عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء ان شاء صام. وبه قال حدثنا اليمان قال اخبرنا شعبة عن الزهري قال اخبرني عمرة بن الزبير تابع اوسېږي چې کوم وطن کې کوم دی عرفه یې ما غني سي. يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وانا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليصم. به اختر کړه هم به پکې روزه نه ولا. قال ما تحرى يطلب ويجتهد د یوې نفلي روزې دومره تلاش نه کړی نبی کریم لکه د عاشورې دا به نیوله. وهذا الشهر يعني شهر رمضان. دا تراوو بیان ده ها چې څوک د رمضان په شپو کې قیام وکړي یو د تهجد منځ خو مخکې تیر شي باب قیام الليل او دا باب فضل من قام رمضان یعنی قام ليلة رمضان بالعبادة والصلاة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة دې کې درې ځایونه دي خیال وکړئ ها زه حدیث وایو به درې ځایونو کې خبره ده. عن ابن شهاب امر پدیو یعنی صحابه مختلف کورونو کې کول چا جماعت کې کول چا زیات چا کم
ثم كان الامر على ذلك في خلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر. وعن ابن شام قال عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر سے بنکور دبر کور کور خلق ډلې ډلې خوارو وارو سړي ځان له بکاو یو سړي سره به دوه ولاړو چا سره به ډېر ولاړو. عمر صاحب یې زما دا خلک دا ټول په یو قاري را جمع کړه دا بخي نو بس به په خیر ادا وکړه نو ټول را جمع کړه په ابي بن کعب سړي او بیبیانې په تمیم داري بیا د سره یو شپه لاړه او خلق منځونه کول قاری پسې ولاړو نو ډېر خوشحاله شو نعم البدعة هذه ډېر ښکلې بدعت مې روان والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون خو هغه چې تاسو پکې ولاړ یې دا بهتر ده چې تاسو پکې ودې هغه بهتر ده له دغه وخت نه چې دا پکې ولاړ یې یرید آخر الليل وكان الناس يقومون اوله ویا خبر درتكم وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني ابي كريم منذ تراو عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخف كانكم ولكني خشيت تاسو وجود په ما پټنو د خبرو ما سره یاره او چې فرض در باندې نشي حضور مبارک وفات شو امر په دغه پاتو اړم به حدیث به دې سره ولګي امر دغه شانته او خلقو مختلف کول به ابو بکر صاحب زمانه به عمر صاحب په یو کس جمع نو دا په واقع کې په ترتیب کې دا حدیث مخکې ده او ورپسې غنیم البدعة حذير ورپسې ده الله. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبوري انا ولا في غير کریم رمضان او غیر رمضان کې یو له رکعات کول څلور به وکړه دا غیر حسن تپوس مکو یا ډېر ښکلې به وکړه به څلور وکړه دا غیر حسن تپوس مکو به درې وکړه هغه ویته ما ورته قربان ته خود شکل د ویتر نه مخکې درونه مو مخکې ود شو به او د ماستر کې پټي خو ځلمه به داري درې وزینو تبګور اول بحث تا دینا چې عمر سے دے تراؤں تا بدعت وینیم البدعت هذه خشت بدعت میں روان مدا بدعت تے بے مدارا چې دې جملے سمانا را والتي تنامون عنها افضل من التي تقومون فيها دې جملے درم حدیث تا شیر چې ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعتن نو دا درې جملې دي پکې اهمه اول عمر سے دې جمع مستودا خلق را جمع کولو ته بدعت وې زم دا چې تاسو هغه وخت چې دې عدد وخت نه غوړه ده دې څه مطلب درم دا چې عائشہ رضی الله عنها وایي چې سید الکائنات به یو لس رکعات کول نو به دا شل واقعي خلاف سنت دي کنه دي او دا غیر کلام مستعفی شي نو درې وړو قو خیال اول د بدعت مساله بین عمر فاروق دا کلام مطلب درم دا عائشہ رضی اللہ عنہ دا حدیث مراد بیان داره بدعت هر عمل توي كل ما احدث في الدين ما ليس منه بنوع شبهات هر شی چې په دین کې څوک پیدا کی او د دین ایسا نوي په یو شبه سره یو دلیل سره د بدعتنا خلق اصل لو باسي نو كل ما احدث في الدين ما ليس منه بنوع شبهات دیتا بدعت دیم به بدعت یو لغوی بل شرعی بدعت لغوی ناشنا کار پیدا کېدلو ته وایي ارسچی
او بدعت شرعی دیتے ہوئی چی پا شریعت کس شی پیدا کی دا جنس دا عباداتنا بیدریم خبر دا یاد دا رہے چی بدعت شرعی کی حسن و خوب حشتو کنا دیر ملائان داوی چی بدعت شرعیم دو قسم دے یو تا بدعت حسنوی بل تا بدعت قبیحوی نو دوی بدعت دو قسم کئی بدعت شرعی حسن و قبیح او محققین علماء پا احناف کم پا نور و مذہبونو کم اغی بدعت شرعی کی حسن و قبح نوی اوی طول قبیح دی چه بدعت بینو قبیح بی ذکر نبی کریم حدیث مبارک تے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالت فی النار نو کلیہ کل بدعت ضلالہ دلالت پدے کی چه بدعت حسن و قبیح نی بلکہ طول قبیح دا مسلک دا علماء دا دیوبند دے دا علماء دا دہلی دے اور دا محققین و علماء لکا شاہ ولی اللہ سے بونو او دا حسن و قبحہ فقوانی ملیان وی لکا حافظ ابن حجر بدر الدین یعنی دا علماء دا رستنی علماء چی دوی دا تقسیم نوی او اغی تقسیم وی دا اغی ملیانو قبر چی بعضو تا بدعت حسنه وی دی ورطا قبیح وی مثلا دا خکار نشو دا یاد در اغی چی کم بدعت تا حسن وی عدد رستنو علماء پنیس پا بدعت کی داخل ندی دا قبیلی دا ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب ندی کم وسائل چی دا عبادت یا وسائل دا حضور زمانہ کی نی دا غی استعمال بدعت ندی کہ بدعت پر تویلی کی گی لغتن ویلی کی گی یا ناشنا خبر اوشوا خو شرعن بدعت ندی لکا تدوین دا قرآن شریف بنا دا مدارس اوقات مقررون نو دا پا بدعات کبیلی کی گی لغتن دا حضور زمانہ کی دانو حرستو پیدا شو نو دوی اغی چکم تا بدعات حسنائی عدے رستو علماء پنیس پا بدعات کی ندی داخل پا سنتو کی داخل نو بے مخالفتی نشتا صرف مخالفت پا تعبیر کرے نزاع لفظی دا نزاع حقیقی نا دا یو خبر شو دیم دا خبر یاد را چی دا حضور مبارک نا دا یو عمل معاذبت دو قسمی یو تا معاذبت حکمی ہوئی بل تا معاذبت حقیقی ہوئی معاذبت حکمی دیتا ہوئی چی دا حضور خوخی چی دا کار دیوی حکی اینا چی پا امت فرض نشی و ترغیب قولنو کی لکه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر ترغیب اکڑی دے قولا اکڑی پخپل ندے نو دیتا معاذبت حکمی ہوئی خوخی بی چی خلق کئی و یارا دستوی فرضیت او یو معاذبت حقیقی دی چی عملا نیو کی ہمیشہ لکه دا نور سنتونا نو پا تراؤ کی معاذبت حکمی راغلے دا نبی کریم نا ذکر دریش پی کری دی او ترغیب قولی کرے دے او پخپل عملا ندے کرے ذکر یارا و دا فرضیت او ترغیب کرے دے بے دا عمر فاروق دا زمانینا بے معاذبت حقیقی شروع شو دا حضور زمانہ کے نو دا ابو بکر صدیق زمانہ کے عمر سے دی پدے پیدل چی دا حضور کو فخرا او صحابم پدے پیدل خو یرا دا فرضیت تا ابو بکر سے زمانہ لگا واغا پا مرتدین پا قتال پا خلاف مشغولو ماغتا دا امن زمانہ نا دا ملو شوی
نو اکثر دا خبره د عمر فاروق زمانه کې شوې دي. درېمه دا خبره یاد لره چې د حضور مبارک عملم سنت ته او د خلفاء راشدین عملم سنت ته. ایته بدعت نه ویل کېږي، سنت ویل کېږي. او دلیل یې سره دلیل حدیث تا مصطفی صحیح حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی تمسکوا بها وعدوا علیها بالنواجذ. زما په سنت عمل کرے او زمانہ پس تا خلفاء راشدین په عمل. وعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. نو دا خلفاء عمل تا حضور سنت ہوئے، نو دا نبی کریم سنت دا بدعت کنن داخل، نو دا خلفاء راشدین عملم پا بدعت کنن داخل. ذکر نبی کریم دا سنت لفظ ویلے بس کینے با ہاں کہ جوابنا پکیران لو اور ہے بکنی بے برست رانا تفرسو بے ترتیب رانا بدلائیں دما خبرو توقع دے. بعض مولیان ظاہریہ یا غیر مقلدین او ما تیوریدی لی آغی وی سنت دا خلفاء راشدینو علی دی چی آغا سنت دا مصطفی، یعنی آغا سنت پکے چی مخک نبی کریم کردی. نو سنت دا خلفاء آغا سنت تی چی دا نبی کریم نثابتی. بامی توریدی لی خدا دا حدیث نا خلاف تا، خلاف پا دینا چی حضور مبارک اگی جدا ذکر کردی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی. کدا خلفاء سنت آغوی چی دا نبی کریم سنتی نبی دا خلفاء ذکر تصادف بیغ ذکر تصادف. علیکم بسنتی بیوی زما پا سنت و عمل کوین و خلفاء راشدین ذکر والے کوئی. ویم دا چی بے خطول صحابہ پا دی درجہ کی برابر دی چی ہر صحابی و عمل کری و دا حضور نثابتی اغا سنتی نو دا خلفاء راشدین و تخصیص والی کی گی. بے علیکم بسنتی و سنت اصحابی لیکن چی ہر صحابی چی کم عمل کری و دا حضور نثابتی ناول خلفاء راشدین و ذکر تاجت نو. اور بیم سنت درم بیم دانا چی تخصیص دا خلفاء. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال قلنا كذا كلا داش يعني يوم كم دير شام قال حدث واخذ انفكا فبنزم كان لا هجرته او الى فنهم كان لا هجرته خدوارو کی پا مشروبہ کی پاتو یوم عاشت. اکثر راویان یوزے ذکر کی کنی دا زمانہ جداوا اللہ فقال في مشربة انتصار محملہ دا محملہ پا حکم دا جزی کی یعنی ان شهر قد یکونو 29 میاش کلا یو کم دیر شی اللہ باب الشهر عيد لا ينقصان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا وطير قال لا ينقصان في الحكم لا ينقصان في الأجر لا ينقصان معا في سنة واحدة أنا قال سمعت اسحاق زمون دا معاملات دا شریعت بنا پا حساب او پا لکلو نده پا حسیات خدای اس پہ میں مقرر کرده انا پا حسابونو نده شامل وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال ابن ابي كثير عن ابي ذر عن ابي هريرة رضي الله عنه ترکی پڑی شوی دی قالت خیبتا لک ویس پیرا لیکن روزی ان پا تکلیف تیرا کرے وا من دی وینا سر آغر آویش نوشی سال عرص پی بندو زکا خوبیو سال لچی کار لارنو پا پڑی کی بے خود را پریو انا فلما انتصف النهار خشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
انا هغه شذ سره تقاضا پورا کړو ما خام نه پس انا هغه وزو د شوما دوی جوړه سي باندې کې خود خباني سم ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين ویلی کنا چې روزه کې درې انقلاب راغله. اول مخکې روزه عاشوره فرض و به رمضان فرض شو. به چې فرض شو رمضان نو اختیار او چې فدیه ورکې که روزه نیسي. به اختیار د فدیه ختم شو. خدا او چې روزه به د ماښام او ماسخوتن منځ کې خوراک کې زیات بنه کې او دې وخت کې کوده شو نو خبره ختم نه نو دا خدای پاک دا ثاني مراوسته اما خام تر سما پورې فراس کا کوش سم دا درې انقلاب راغلو پر وجک او په مانځ کې درې انقلاب راغلو شم وبه قال حدث باندې مشکال او پدم صحابه په اشکال لپاره من الفجر نازل شو خود من الفجر لیدو خود د باندې وجو دا من الفجر دا علت یعنی دا نه دا دغه وجه فجر دا وجه نه چې فجر وخت کې د احکار شي انا فقال رسول الله من بیانی ګرځاو د من سبب یو ګرځاو سم وقال انما ذلك سواد الليل وبياض النهار بابا خلاص کار په بنداو نو یعنی دیوی جوړه دا تورواله چې مراد نه تور د کې د تور ضروري من الفجر نازل شو چې مراد نه بیاض د نام فجر او د من الفجر خلی دلو دوی د سبا د وجنه تور شو سپین درته جدا شي انا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعكم من سحوركم اذان بلال کلام لګوا دومره فاصله کې سکی نه بلال چې باذان مې خدای بناستو د سبا نږدې برا کوشش دا لګه فاصله د خطې دوه د غمیانس کې و اذانونو مې ته وړه راو شامه وی قامتنا محمد بن عبد الله به دې څه پیدا چې په دغه اذان مکه په دې اذان چې دواړه متصل شامه قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حاتم بن ابي حاتم نبی کریم په رمضان کې په اول وخت کې سبا مسکو اوسم زموږ مسلک کې دا قول له پنځه اقوال د سبا کې یو خپلدار چې په رمضان کې تعجیل غوړا په اول وخت کې کاوه ځکه چې ډېر خلک یې ساري دي نشي بیا په خوب راشي او د بشي نو په اول وخت کې دیوبند کې اوسم دا طریقه ده چې په رمضان کې په اول وخت کې کوي انا باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة منصوب انا تمیز در تمام ذکر تمیز جمع مجرور مفرد منصوب مفرد مجرور راځي انا باب برکت السحور من غیر ایجاب کی برکت ته واجب نه ده که چا پښمنه پرې خو نو روزه کی انا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واصلوا ولم يذكر السحور وفي قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله ساعت دې ته چې پښمنه پکې ونکي انا وفي قال حدثنا ابن أبي باب اذا نوى بالنهار صوما اختلافي مسئله ته اشاره کوي ما طویل روزه درې قسمه ده دو کې اتفاق ته یو کې خلاف د نیت په اعتبار نفلی روزه کې اتفاق ته چې دروازه نصف نهار شرعي پورا کېدو نه مخکې نیت کول شي او په قضا او په کفارو کې اتفاق ته چې د شپې نه باندې کې په رمضان او نظر معین دې کې د شپې نه نیت ضروري دی کنه امام ابو حنیفه وینا دروازه چې نیتو کې کافي کیږي ادري واړه امامانو د شپې نه نظر نیت ضروري دی امام بخاری د احناف پرې فقہ کړی دوی رمضان نیت په مقصود تعین وی پکې د عبادت د عادت هغه د خدای طرف معین دی او نظر معین د بنده طرف نو دی وی که فرض معین فرض وي هغه کې د اول نیت شنو مسیدا باب نه ځانوا بالنهار صوم وقالت المدرداء كان المدرداء يقول لكم طعام دي براغ طعام شتا كمن بو ناوي ذا زمان وجرا ابو طلحه ابو هريره ابن عباس وحذيفه يعني النفل وفرض به څه فرق دی کنه نفل په اتفاق شام او عاشوره چې وا دروازه حکم راغی صحابه ته حضور وای کچا فراس کړی نو د اوس ننیاتو
او که چا کړي نو به امساک کې خو یو ورځ به قضا راوړی. دا یو اختلافي مسله و سلفو کې خوص نشته. دا ابو هريره رضی الله عنه د بعض علماء دا مسلکو چې سړی باندې سبا راوکړي جو دی جنوبي نو روجې نه کېږي نو دی په غیرت کې چې نه. او قرآن شریف نه معلومیږي چې خدای جماع تر سبا پورې روا کړې ده. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم نو غسل خو به خامخا د سبا نه پس واقع کېږي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ګڼو بیبیانو ویلې چې حضور به سبا راوخته او غسل به یې وروسته کاوه. نو مروان عبدالرحمن بن حارث ته وایي تا ته قسم در کومه چې په دې حدیث ویاره ابو هریره یعنې ابو هریره رای بدله ده نو دا ورته ووایه. او مروان دا وخت کې عامل په مدینه کې نو ابو بکر وایي دا راوي چې پلار مې دا خبره خوښه ونه ګڼله په دې اتفاقا موږ په ذوالحلیفه کې ملګري شو. او ابو هریره دلته کې باغونه عبدالرحمن ابي هريره ته وی زه ته یو خبره کوم که مروان قسم نه وی راکړی ما به تا ته نه ویلې چې عایشې ام سلمې ما ته ویلې چې حضور مبارک به سبا کو دی به جنوبو وی زه څه ووایم ما ته فضل ابن عباس ته ویلې وهو عالمو هغه ښه خبر هغه ما خو د فضل ابن عباس نه ویلې دی اورېدلی دی چې چا باندې سبا راوخته او زه دغه وي روجداري روجه نه کېږي. وقال ما والله ده هو عالم په دې د حاشین او ساولاله چې ما ته فضل ابن عباس ویلې دي وحن عالم بیان په دې خبر خو پیږي ځکه د جنابت تعلق چا سره ده بیان سره. نو ده هو عالم په نسبت د حاشین او ساولاله وحن عالم یعنی ابي هريره رجوع کړه به. روجدار خذ سره سملاستی دي شي کنه مکه پزانه دغین ادباری او خیر د کنین به رسول الله. عائشہ بیبی صرف فرش پہ باندھے یعنی جماع پہ باندھا نو فرش پہ روان بوسو کنار املاستے عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأرضه لإربه قال ابن عباس إرب حاجة يعني إرب أربنا أربا دامتم ويرب حاجته لإربه قال ابن عباس إرب حاجة أرب حاجة إرب حاجة وقال طاووس غير للإربة لا ده غتنا سورة نور تنا غير الإربة من الرجال غير الإربة ألك سبيت ويك دا خود په تقاضو نه پیږي ساده بولای مونږ پښتانه ورته لولا وایو وی هر سړی خو نه پیږي په خبرو. انا باول قلنا بالصائم روجدار خود خپلول شي. وقال جابر بن زيد ان ظرف ما يتم صومه کسړي خدای ته قتل حتی خېټه ته قتل نوم ته قتل لاندې اندامونه ته قتل او انزال وشو نو روزه باخره ماتي کینا ماتی کی پر جماع باندې پکاتونه ماتي. انا وفي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى جابر قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم روزدار غسل کول شي ما توی روزه په هغه څه ماتي کی چې درې شرط یې پکې وصول العين الى جوف البطن او الدماغ من المنفذ وصول د عین سیزوی د اثر نوی بواسطه یعنی دماغ ته ورسی اخر ته بواسطه د لارې نو په اوبو کې خو یخواله رسی او سر کې غوړ کې نو غوړواله رسی خدا اثر رسی عین خو نه رسی نو وصول العين الى جوف البطن او الدماغ بواسطه المنفذ او دا درې خېده چې پکې له روزه ماتيږي دا درې خېده نین روزه نه ماتي. سمع وبلغ ابن عمر رضي الله عنه ابن عمر با سعدن لون کو خدان به واچو ګرمي مو ابن عباس وی کښوی سکلی شي یا شي او حسن بصری وی مزمزه کولی شي او ځان یې کولی شي روزه دا ابن مسعود وی چې روزه نو خدای ته وړ کی سر دې ګمنځ
او انس سے بوینی لی ابزن ما کور کې ابزن جوړ کړي. ابزن فواره ته وي. ابزن دا فارسی لفظ فواره په فارسی مو راځي. اتقحم فيه یا ټپ جوړ کړي دا چې حوض شانتي او ای کې ویزه داخلي کوم دروازه پروژه کې آی کې بلاس. وانا صاحب وكان ابن عمر يستاك اول. ابن عمر با مسواک با اول کې می په اخر کې دا په شوافی او رد دوال نه پس مسواک مکروه ګڼي. وقال ابن سیرین لا باس بالسواک الرد. شین مسواک موالش چاوي د شین مسواک خو خوندي پیدا وبچې ته په خپل کې اچي نه دا وبو خوندي او انس او حسن ابراهیم نخایبوي روزدار رانجا چولی شي دا زمون مسلک ته او عام زمون تایید کړ. ګولي خار کواچی که په پوزا کې اثر سرګن شنم خیر. ګولي خار په کنه اثر رانج الله. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن رواه مسلم قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان من غير حرم. چې کینو په روزه کې به غسل کوو. نو روزه کې غسل خیر دی. انا عن سبيل مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن قلت نو بکار رستو بکار او چا باجو ملازم ته مخکې لیکل دي. انا دا یو مسله رستو باب دی کچا قصدن روزه ما تکړه د رمضان نو حکم یې سره نو په جما کې په اتفاق دی. کچا جما کړي کفاره ادا کوي. اکل او شرب کې خلاف دی. شافعی سے محمد سے پاکل او شرب کې کفاره نه وای. امام ابو حنیفه او مالک وای. مارته تنقیح منات په سلسله کې دا جګړه ذکر کړو. الله هو ابو جعفر دا شاګرد دی امام بخاری. امام د خپل استاد څخه نه تاسو کو چې سړی خوراک کا کو پروژه کې دې به کفاره دا کیله کده جما په صورت کې هغه نه ځکه حدیث کې راغلي دي لم يقضيه وانسام الدهر کټول عمر روزه ونسي هغه روزه زین شي نه وي. معلومه احناف په مقصد دا چې دا مقامي روزه فضیلت اساس د ټول عمر پر روزه نه حاصلې. الله والصائم اذا كان او شرب ناسيا وخاصا من استنشر ودخل الماء پوزه کې وبراخ کړي او نه نوته. زمون مذهب کې په قضا لازميږي ځکه خطا کې په اسباب د په اختیار کې دي کنه والدا سے ارتکاب کی. وقال الحسن عندك لحظه الصباح فلا کما چې نه نوت مارای ته نو کاغه روزه نه ماتي دا زمون مسله کوي. وقال رسول مجاهدین ناسیان فلا شی علی که پیره جما کړو مش زمون یو قول شته چې جما پیره کې قضا لازميږي او سیدا چې پیره کې نه لازميږي. الله وفي قال حدثنا ابن قال اخبرنا يزيد بن ابي زرع يزيد بن زرع قال حدثنا هشام قال حدثنا ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي قلت هذا ابو جعفر نقطه فكار لا چرته کابل ملا مخکې لیکل شامه. ويذكر عن عامر بن ربيعه قال باب سواک الرطب شین مسواک اوچ اول دروت کې او په اخر دروت کې زمون مذهب کې دا ټول لوادي. بعض علما د شین او د اوچ فرق کوي او بعض علما د اول النهار او د اخر النهار فرق کوي. دې دا غوی رب ته اشاره کوي. انا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاقه وصائما ولا أخفي وقال لا أعد. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالزواج عند كل وضوء. دا زمونږ مسلک جماعت بخاری کې براشي چې مسواک د سننو د صلات نه دی که د سننو د وضو نه دی. مونږ یې د څه نه وایو دا راغی بخاري. الله ويروى عن جابر بن زيد بن قاسم عن النبي کی با خلقو چې په روزه کې مسواک مکروه ګڼي. یہ حضور مبارک و حدیث عام میں لے دے ایک یہ خلا جزدار و غیر جزدار فرق نہ دیکھا. وقالت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بچیرولی خلکی لاړی تیر دا څه بنکې چې جمع کوي به تیری کې د کوم مکروه کیږي دې سره او خلکی لاړې په خپل راله تلاوت کی یاسه فرض. وی قال حدثنا ابن قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر قال حدثنا الزهري عن دا مقصد دا چې په دې فضائل او دولت کې
شریعت د صائم او غیر صائم فرق نه کړی نو تاسو فرق پکې نه کوئ. انا او قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا فليستنشق بمن خو ذکر وبرکه او جدای د صائم او غیر صائم نه کړی. او زموږ مسلک کې دا چې مبالغه باندې کې ځکه حدیث کې راځي الا ان تكون صائما او بالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما استثناء انا وقال رسول الله باس بالسعود للصائم ناشر کلی شي په پوزه که حلق دین رسی او رانجا چولی شي او عطاوی مدمد سمو مرما فی من الماء تسڑی خل کنگال کرا او باقی لاره تیر کری خیر دی لاره تیره ولا امدخل علکا او جول بنجوی جول دا خد پی غافنا پاکی بینس در ذریق العرق کدا جول لاره تیره کری لا قول انه يفتر دا نه مچرو جماعتي لکه لاړی ولكنه ينحى عنه ذکر هغه کې فن راغلی انا باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريره رضي الله عنه ورفعه من الصر يوم في رمضان من غير وزن ولا مرض لم يصير دا یو ورځ قضا او دا دم میاشتې کفاره په جماع انا قال اخبرنا يحيى بن سعيد ان عبد الرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر وی کفاره پشت قضا دې فقط بس کفاره کې ارسل مونږ وینا قضا به مروړي کفاره به مدا دا به قولونه زمونږ د مسلک دلیل انه سمع عائشه رضي الله عنها تقول ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انه يترقى شكرته والزنبيل في هذا الرجل والعرق والمثل قال اين السائل فقال انا قال خذ ما ترويلو انا یو طرف ته دومره غریبې او بل طرف ته ماښام پورې صبر نه شو کولی ځکه ماښام خو به ښه روا کېږي که نه خو دروازې ناروا دا عجیبه صحابه او شهوت دار چانه زیات چې څومره زیات متقي شهوت یې کاملي او چې څومره بازاري دا فاسقان د دې شهوت نه پنچري د دې نه خود خپای او متقیان او مليانو نه خود خوشاله دغه دی بل چاته ګوري نه لکه سړی چې ډوډۍ په وخت کې خوري او سړی د ډوډۍ نه مخکې چڼې خوري دلته ګوړه خوري دلته لوکاټ خوري دلته کجور خوري او ډوډۍ وخت کې به پنچري فاسقان فاجران یو یې خود ته ګوري چاله ګوتې ورو چا د دې سسي نو دې جما وخت کې قوت نه لري نو چې څومره متقي پرهیزګار یې خدای پاکې شهوت کامل کړي سم باب المجامع في رمضان هل يسمع له من الكفارة ذاك المحاويج ما کې کفاره ده توفیق دوشو نو خو ورکې به او که اولاد د غریبانانی فقیرانی مطلب اول ور حق د اولاد او د بال بچ کفاره رسول الله انا وفي قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير بن منصور عن الزهري عن حميد بن دا سره په بالکل معاف شو خو حکم دا دی چې سړي سره اوس کفاره وشو او بال بچي غریبانان دي محتاج دي اول بال بچ لور کفاره رسول الله ادا حق د بنده مخکې د حق تقریر قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الاخر وقع على امراتي في رمضان فقال اتيت ما ان الاخر اخر زر زعلا ځان د تعبیر په لاره کوي چې زم به خوند ده اخر معنا ما کمینا ما رزاله دا کار کړو الله في رمضان فقال اتيت ما فقال الرقبه قال لا قال ابد تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال اتيت ما تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجر صلى الله عليه وسلم دې په دې وکړي چې مې چې موکرم ورته کړې تجربه مې وکړې اورته ما سام باب الحجامة والقيء للصائمين ها کر لګو کر دا روزنه ماته ذکر ترمذی کې راغلی ثلاث الله يفطرنا الصائم وقال لي كيف خپل چې راشي نه ماته یو استقامت ای استن خیر کول انا ابو هريره په چې قیم کې نه ماته انما يخرج ولا يجن دغه د قوت داخلي کنا وشکر نبی هريره ان قال يفطر ابو هريره دام نقل شروع جماعتي دی ولا اول وصحو روزه نمازي
ما باز میں کمر تو سون ما دخل ولا ما خرج روزه ماتیږي په شي چې داخل شي خېټه دا لما خرج وكان ابن عمر يحتجم صائما ابن عمر بخكر لقاو دي بروجه ثم ترك فكان يحتجم الليل واحتجم موسى ليلا موسى بدا شبيكه ويذكر عن سعد بن زيد يحتجمون صياما في بروجه يذكر لقوله قال ابو بكير نعم كنا نحن كلام الحق من دعا شي په مجلس کې خکر لګولې د فروجه کې او موږ نو منشوي ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا افطر الحاجب حسن مرفوعا دا نقل چې افطر الحاجب المحجوب وما ته ترمذي کې راغلي د احمد صاحب علماء افطر تعرض على الافطار قريب بالفرج او د حدیث به دې ځانو په بس دا د سړیا کې دي ښه نو جماعت دې د غیبت توجه حسن سے تشاوی د حضور نه یو ځلوي او ډېر راته پته لګي حدیث کې شک شو چې دا کلام د رسول الله او کلام او کلام د بل چا دی انا امام بخکر لګولو ته جماعت النووي احمد صاحب وایي انا قال حدثنا آدم بن أبي قال حدثنا في وقال ثابت البناني علماء نقلت فروجه په سفر کې روکیږي نه ذکر خدای وی فائدة من ایام اخر نور روجی بنسی من وی دا جواب دا فعل مقدر فمن كان منكم مريضا او على سفر وافطر فعدة من ايام اخر لك دي آیات کہ فمن كان منكم مريضا او به ذم من راسي ففدية من صيام یعنی حلقه ففدية من صيام تشفى صرف علت باندې هو فدیه نه لازم چې څو پورې سر نه خېله په سفر باندې فدیه نه او عدة من ایام اخر ناراضی دي افطارته او قرینه مرض ده دغه که مرض کې روزونه ولا نو روزه کی نو که مرض کې روزونه ولا نو به عدة من ایام اخر ده مدارنګ سفر کې کوونه ولا نو عدة من ایام اخر انا نبی کریم پر سفر کیوں بلال سے توی انزل فجدح لی کشا او بو کے لگ ستوان ماچا وجدہ دشو بسرینش کے لگ ستوان یا خواگا پاکی واجز او توی سیب الشمس مخ کاری دی شیخی کئی گا او توی نے ایک بحثا کشا رالا مسواک تاک وی سیب نوار دے شمس نمرات کا کوڑے نہیں آدھے نوار رانا بیاوی کوشا معلم داو کا ویسے رانا بل پیغمبر تغیو تشیخی کے احتیاطو کے قربان مان کے خیلی شیخان دا بے حضور بھی گورا چی دے خواش پار اخکارشی اور دے خوان نرو دوشی وقت ابتوار داخل انا ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل بالنهار فقد أفطر الصائم وتابعه جرير أفطر يعني دخل في الفطر أنا عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وفي قال حدثنا مسدد قال بعض إذا صام أياما من رمضان ثم سافر د زهري سے ابن بفايا وقول نقلوا يسري باندې وطن کې رمضان باغ نو دیک مسافر شو بروجو نسی ذکر خدایوی فمن شاهد منکم الشهر فلیصم دوی نه دا ضرورونه نه حضور مبارک دو سفر پر رمضان کې کړی دی بدر ته چې ورسېد بیا روژه ماته او فتح د مکې ته چې نږدې شوې روژه ختم نو شهر پې داخل شو په دغه کې په مدینه کې او بیا وروسته یې افطار وکړ نو باب اذا صام ایام من رمضان ثم سافر نو يجوز له الافطار د زوري صاحب قول بیا رد شوی دی په خپله زوري صاحب رجوع کړی ده هغه به انما یؤخذ بالآخر فالآخر من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم وفعله وامره شابه وفي قراءة قاتل ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود عن ابن عباس رضي الله اوس یو حدیث مبارک چې په هغې هغه علماء استدلال کوي چې په سفر کې روژه نه کېږي هغه دا حدیثو لیس من البر الصيام فی السفر دا نیکي نه ده چې ته په سفر کې روژه نیسې دې نه خو معلومېږي دا چې روژه په سفر کې نه ده نو دی په هغې باب کې خو یو قید یې ورسره زیاتې کړ قید مطلب دا چې دا حضور د یو خاص سړي متعلق ویلو چې سفر یې او روژه یې وه
او دومره سختی پر رااله چې خلکو په صادرونه مولي او بي پیچوړي نو حضور پاک په دغه پیر نه وي ته تکلف او غلو ولکه نو دې دا هغه څه د پاره ویلو چې د خپل رخصت نه قبلې او سره د سختي او سره د مصیبت نه دی روزه کی او خلک په به او باچی او صادرونه پینې نو دغه څه د پاره پیر نه وي ځکه دې غلو کې نو ځکه وایي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر ده دغه سړي د پاره ویلي انا خلق چاپیر ولاړو یو سړي باندې دا څه چپ شوی دی وی سید د دې سړي روزنه او روزنه ماته نو حضور ویلې سمن البر الصيام في السفر انا دې مطلق نه ویلې دا دغه سړي د خپل رخصت نه قبل خدای په اسانه قبلولو خوشحالیږي او سفر دې وروسته منځو کا سفر دې روزه ونیسه او په ځان سختي تېرولی په سفر کې به صحابه او چا روزه وه چا کوجه به وه یو بل باندې عیب نه دی لګولی نه په یو بل اعتراض کړی دی ځکه دواړه امور جایز دي اخر تمام پنځه توجیحات دلو کړه یادي په بورډ مې تللی کړو کتاب التفسیر کې یو پکې نسخ په ابتدا د روزي کې حکم داو کو روزه نیوي او به هم نه نيسي فدیه ورکا خیر دی به دا رستي آیات سره دغه اختیار ختم شو عمل شهید منکم مشارف الیسم شام لقد أشار رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم دي آيات من شهر ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى إلى قوله تشكرون وقال ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمرو بن ذكر يعني قضاء کې به ترتیب ضروري نه دی انا في صوم العشر لا يصبح حتى يبدأ برمضان وقال یو بل مسأله ده سړي روزه رمضان کې پاتې ده او بل رمضان داخل شو د روزې نه نیولې نو یې خیر دی رمضان مونږ د روزو رمضان نه پس په قضا وروړي او فدیه به ورکړي د بعض علماء دا نقل دی په غیرت دی انا نو دی وایي ابن هريره نه مرسله و ابن عباس نه دا نقل دی چې روزه به نشي او د طعام به ورکړي دې پیرت کې ویلم یذكر الله تعالی انما خال فدة من ايام اخرى خدای خدا قضا په صورت کې فدة من ايام اخرى ویلې دي فدیه په نه ویلې اگر تاخير کو نو تاخير باندې خبر نه ده خو بل شي په نه لازمي انا وی قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا بن قال حدثنا يحيى بن سعد قال سمعت عائشة أنها تقول كان يكون عليه صوم من رمضان ثم تدعى ورا بيبيان وبشعبان پر رستو کوله ابا من الحاج تترك الصوم والصلاه هذا بروجم نسي ومن بمنسي وذا روجه خلاصتا ابو زناد ویډر کرتا احکام او وجود حق خلاف القياس راضي ومسلمانان بخامخا کوي لکه هذا بل من قضا نکي او د روجه بکي کني اهم شي منزل ودا من قضا نشته او د روجه شته شامل باو من مات عليه صوم لا اختلافي مسئله به اشاره دا یاد لري نیابت په عبادت بدنیو کې نشته پټولو کې البته پروژه کې خلاف احمد سیبی کی او سړی وی او نظر روجه کړی نو اولیاء ته رستنیوي چې دې مرشي ا کفاره دې نه بدل نشي او مونږ هم دې کړی دغه مونږ هم بدل ورکی فدیه او د رمضان هم بدل ورکی فدیه او کدا نظر وی نیوي شي دا حدیث په دلیل کې پیش کړي درې واړه فقها وایي چې نه د رمضان پر روزه شته او نه د نظر شته او نه د مست عبادت او بدنیو کې اطاعت د نفس مقصود دی نو چې ختم شنو واپس کیږي فدیه ته لکه وعلى الذين يطيقونه کې چې مریض شیخ فانی شي نو شریعت دانه دی ویلي چې ولی د روزو نشي بلکې سی ویلي دا حدیث مسترب دی انا قال حدثنا محمد بن صالح
ابن عباس وابن عمر وعائشة لا يخفي أحد لا يصوم أحد عن أحد ولا يخفي أحد عن أحد. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال محمد عليه من طعامه وليه طعامه ابن روزہ کی نیابت کوئی کہ رمضان میں کہ نظر ہوئی امام احمد سے صرف دا نظر ہوئی اور دا نور فقہا نہ پر رمضان کی ہوئی نہ پر منس کی ہوئی. من شاہ سے بے تعبیر پر روزہ ثوابی کئی یعنی تتونی سے ثوابی روزہ اللہ. ونحن جميعا جلوس عند حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكرنا كل حدیث کی اختلاف ہے سندنا او متنا لا روزہ دا رمضان ما کا نظر ہو کا شهر ہو کا پندل سورہ دے کا دو شهرین الا او بے راوی سوق کلا یو ذکر کی کلا بل ذکر کی کلا بل الا. وحدث النبي صلى الله عليه وسلم هذا السني وعليه أصل نذرين وقال جرير حدثني كرم بن عن عباس قال حضر النبي صلى الله عليه وسلم هذا السني وعليه أصل 15 يوما وهم ذلك مثل الصائم فضل الصائم وأفضل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حينما وقف الشمس وبه قال حدثنا نبقى روجة کی تعدیل غرض فما تقولوا انا اظهار دا عبدیت کے خلیط او وقوف عند حدود الشرع عليه او پر خودل دا